بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ریپورت سره زه یم سید کبیر علي شاه ګرانو کتونکو د سوات د سیلاب په اړه به خبرې اترې کوو چې په دغه درې څلورو میاشتو کې دوه ځل سیلاب راغلی دی او دې سره سره به په هوټلو خبرې کوو چې د چا هوټلې دي هلته کې او د چا هوټلې در اوسه پورې شته او د چا هوټلې ورانې شوې دا وخت موږ سره د سوات ریپورټر شهزاد نوید صاحب موجود دی. شهزاد صاحب اول خو د ټایم راکولو ډیره مننه. مهرباني، خوشحاله اوسئ. شهزاد صاحب دا راته ووایي چې سوات کې دا تقریبا په درې څلورو میاشتو کې لنډو ورځو کې چې کم دی دوه ځل سیلاب رالو. د چا هوټلې پکې ورانې شوې او د چا هوټلې پاتې شوې. زما په اشاره باندې به تاسو پوه شوي یئ. کبیر صاحب ټول نول خو زه تاسو ته ووایم چې په سوات کې سیلاب دوه پېره رالو. یو په 20 جون باندې راغلی او کوم کې چې د 19 نه 13 کسانو پورې د سیند په غاړه ګیر شوي وو چې هغه دنیا کتي وو چې هغه په نه صرف په لوکل یا په نیشنل میډیا بلکې په انټرنیشنل میډیا ریپورټ شوي وو چې ټورست د سیند په غاړه ګیر شوي دي. په هغې کې چې نو 10 کسان چې د سیالکوټ ډسک او په دې کې بیا شپږ چې نو د مردانو یو لوکلو په دې کې بیا د قسمتۍ د وجې درې کسان چې نو هغې ترې ریسکیو کړل خو 11 کسان چې نو د بدقسمتۍ د وجې هغې په دې چپو ښکار شو. بیا که موږ وګورو د هغې نه پس چې نو کله چې دا دغه وشو دا انسیډنټ وشو بیا ضلعي انتظامیه صوبایي حکومت هغې بلا دعوې کولې چې بس موږ به دا وکړو نو هغې په فرسټ پیس کې چې نو اپریشن شروع کړو تجاوزاتو خلاف اپریشن چې نو هغې د سوات سپیشلی کوم بایپاس روډ باندې چې کوم هلته کې یو فوډ سټریټ دی بالکل د سیند په غاړه باندې نو په هغې باندې اپریشن شروع کړو د تجاوزاتو خلاف او په هغې باندې په تقریبا هغې وایي چې موږ د 200 نه 250 پورې هوټلې دوکانونه رسټورانټ دا ارتوي کړی وی. بیا موږ په سپاټ په خپله موجود وو موږ کتي هم دي چې زیاتره هوټلې هلته کې ارتوي کړی شوي دي. بیا کله چې هوټل بچ شوی هم دی خو د هغه هلته کې باونډري وال چې نو هغې ول ارتو کړی دی. بیا په دې کې دوه خبرې دي. یو د ریور پروټیکشن ایکټ په کې دا وایي چې دا پوره ایکټ دی چې د سیند په غاړه باندې یا د سیند د کنارې نه 200 فوټه کې به څوک آبادي یا تجاوزات چې دا به نه کوي. خو د بده مرغه په سوات کې داسې ډېر څیزونه دي چې یا موږ صرف د سټي خبره نه کوو بلکې د کالام خبرو کې د بارین خبرو کو هلته کې په 50 فوټ کې هم خلکو هوټلې جوړې کړې رسټورانټ جوړې کړې. بیا چې کله اپریشن په منګور ښار کې وشو نو دا اپریشن به د ډیپو ډسټرکټ ډیپټي کمشنر سوات چې سلیم جان هغه وینا و چې دا موږ مخکې بوزو د منګوري ښار نه خوازخیل ته د خوازخیل نه بیا بوزو کالام ته نو دا به د هغې اخري سره پورې بیا به دې وخت کې مظاهرې شروع شوې په مختلف سیمو کې چې دا هوټلې دوی انوسیانې ورکړي دي. خو په دې کې زه تاسو دا انکشاف هم کولی شم چې په دې صورتحال کې چې انوسیانې ایشو کړي چا دي ایشو کړي دلته کې په سوات کې هلته کې ټي ایم ای دی په دې کې افسران دي چې هغې د پر انوسي چې دی نو د 50 نه والا د 15 لکو روپو پورې هغې اخیستې د خلکو نه هغو ته انوسیانې ایشو کړي دي. په دې کې بیا داسې کسان دي چې هغې پکې ټرانسفر شوي هم دي هغه معطل شوي هم دي پکې. بیا پکې په دې اوورال انسیډنټ نه پس چې نو ډیپټي کمشنر سوات چې نو هغه پکې بدل کړی شوی هم دی نه پس پکې بله افسران چې دي د ریسکیو 112 هغه پکې چینج شوی نو بیا که زه تاسو ته ووایم چې انوسیانې دا قصې مسې خو شوي د سیند په غاړه باندې خو د هغې نه پس خلک د منګوري ښار خلک چې دي هغې په مظاهرو باندې وو چې دلته کې کمزوري خلک چې د هغې هوټل ورانېږي او که مالداره چې دی هغه پاتې کېږي. بیا مالداره پکې څوک دی لږ نوم یې وایي جي یار داسې ده چې په سوات کې ټول ته پته رسېد دا ما ته نه بلکې ټول خلکو ته پته ده چې په سوات کې د یو وفاقي وزیر دی چې د هغه هوټل دی بالکل د سیند په غاړه باندې هغه چې کله تجاوزاتو خلاف اپریشن شروع شو نو کوم چې هغه ځای ته راورسېدو نو خلکو په دې او خلکو به ویې دلته کې پیریان دي مشینري مخکې نه پرېږدي داسې یې چل دی مشینري هلته کې زه ولاړم چې شپږ 8 غنټې مشینري مخکې نه شو. کم پیریان دي دا پیریان څوک دي خلک نه د زه د مقامي خلکو خبره کوم چا به دلته کې شهید دی هغه ماشین مخکې نه پرېږدي ځکه وی دلته کې ماشین 8 غنټې ولاړو کاروایي چا نه شو کولی. هلته کې د وفاقي وزیر انجینر مقام چې دغه هوټل دی د سیند په غاړه باندې کله چې بیا اپریشن چې هغې شروع زموږ د صوبې وزیر اعلی خو ډېر تکړه سړی دی دا ولې تاسو ویل صوبې وزیر اعلی تکړه دی خو هلته کې چې نو 8 ام پی ایس دي 3 ام ان ایس په سوات کې چې هغې هېڅ نه شو کولی او دغه یو وفاقي وزیر چې دغه هوټل پاک ځای ولاړو خو دا اپریشن چې کله هغې د تجاوزاتو خلاف کوو نو سهار په 9 بجې باندې دغلته کې مشینري رارسېدلې وه ماښام 15 بجې شوې مشین مخکې نه شو کله به یې پسې پیتې راوړي او کله به یې وایي چې د دې نه مخکې بیا زموږ د ډیپټي کمشنر سوات سره د دې اپریشن نه مخکې یو ورځ مخکې چې انجینر مقام هوټل ته د مشینري نږدې کېده هلته موږ ووایي هغه وایي چې الریډي به دې د هوټل چې کوم دی نو څه ایریا به دې کې راځي دا به والی کېږي اوس یې باونډري والې ارتاو کړو او بیا یې دا نور چې دی نو دا خلکو د کاوې دپاره باونډري وال ګزار کو که نه په حقیقت کې پکې سره راتلو خو به ډېر
یاره که زه تاسو ته وایم تاسو خپل لاړ شئ لږ به وګورئ زه پیته راوالې د خور سړی پېژنې چې د سیند نه به دا څونه فوټه کې خو زه خو یم چې په نیکم انیشل ریپورټس چې پکې دا ویل کېدل چې د صحن او دا داسې هغه داسې باونډریوال خو پکې الreډي و خو صحن او داسې نوره حصه پکې هم د هوټل راتله چې هغه په دې تجاوزاتو حصه وه خو بیا به دې کې وایي چې دوی کې بیا خسر نمبر 1 او خسر نمبر 4 خسر نمبر 1 دوی یادوي چې دا د تجاوزات یا د سین حصه ده نو بیا به یې کې دوی دا جواز جوړ کړو چې دا د خسر نمبر 4 حصه ده ځکه چې دا تجاوزاتو کې نه راځي د ریور اکټ پروټیکشن اکټ کې راځي او به د خوشحالۍ د ابن مقام دغه نصیب چې هغه بچ شو او د نور غریبانو خلکو هوټلې چې وي هغه ورانې کړې شوې بیا به دې کې کوټ اکشن اکټ بدی ځان له خپل جوړ کړي ماته لګي ځکه چې دی هوټل لې پکې زه تاسو دا وایم کنه چې اکټ ډېر مخکې جوړ کړی شوی دی او د اکټ ته یو بل ګراوند ریالټي دا وایم چې خلک یا کم پوهان چې هغه دا وکړي چې دا اکټ جوړ شوی په خبر کې دی هغه تر پته نشته بسواد کې سره روان دي ځکه بسواد کې زه تاسو وایم چې روډ ورسره خړل یا سین دا ټول 200 فوټه دیم نه او دوی به دغه ځای کې 200 فوټه ریور اکټ پروټیکشن دوی ځای اپلای کوي نو تاسو سپیشلی بارین ته تللی بارین خړل او یا سین چې دی هغه روډ دا څونه باسل کې دا ټول 200 فوټه به ځای ماته نه ښکاري دا وي او هغوی دا دعوه کوي چې دا اکټ چې دا جوړ شوی دی په خبر کې هغه ته پته نشته چې بسواد کې به سین چرته یا به هوټل کم ځای کې یا به روډ مونږ کم ځای جوړو کله دې شي بسواد کې هلته کې واکینګ ټریک ته هغه ټول په دې کې راځي په تجاوزاتو کې راځي دغلته کې داسې او اعلی محکمه ده چې هغه ولې کې ریسټ هاوس دی د هغې په تجاوزاتو کې راځي دلته کې بلا داسې سرکاري دفاتر دي چې هغه پر تجاوزاتو کې راځي نو ګیله به له چا نه کوو ګیله خو زه چې دا خلک د ګیله رضا نه وکړي چې هغې په داسې ملک کې دي چې هلته کې د هغې پالیسیانې چې زموږ د ګورمنټ یا سپیشلي د زموږ د ډسټرکټ اډمنسټریشن چې هغې صرف د غریبانو خلکو باندې اپلای کېږي اوس دوباره دا کله چې اوس د 15 اګست باندې کوم سیلاب رالو د پسواد کې د بده مرغه په دې کې 20 کسان چې دي نو هغه شهیدان کړه شوي دي په مختلف ځایونو حادثاتو کې څه ځایونو کلاوډ برسټ شوي دي چې بنیر تاسو الreډي په خپله تلي د قصوروار څوک دي چې دا خلک شهیدان شوي د خلکو چې کم دی دکانونه تباه شوي د دې دا چې کم کسان تاسو د انوسی خبر وکړه نو دا خپل ضمیر ملامته کوي نه چې انوسی ورکړه د خلکو ژوندونه پکې لاړه دلته کې دوه خبرې دي یو خو موږ د مرګونو خبره کوو هغه یو بېله خبره ده دویم خبره کوو د انوسیانو هغه بېله خبره ده دلته کې چې اوس کوم حادث د 15 اګست والے چې کوم واقعیات شوي دي نو دا خو بیسیکلی کلاوډ برت شوي دي چې دا انپریډکټیبل دي چې دا په هر ځای کې کېدی شي بیا به دې کې چې کوم بیسیکلی به دې کې خو ګورمنټ هم انوالو دي چې هغې به د خوړونو په غاړه باندې بیسیکلی دا خوړونه راوتي دي چې یو د کوکارۍ ورته یو ایریا یادېږي سنګر یو د هغې نه راوتی مرغوزار کې راوتی دی بیا داسې په ملنجبه کې هلته کلاوډ برسټ شوي دي له هغې اوبه راوتي دي نو دا په سوات کې د انیشل ریپورټ مطابق په سوات کې وایي چې صرف د دکاندارانو چې په وینګور ښار کې دي د هغې 900 کروڑ چې دی نو نقصان شوی دی داسې په بلا کورونه سکولونه 137 تقریبا 137 ایجوکیشن سرکاري سکول چې دي هغه په دې سیلاب کې متاثر شوي دي 137 دا وړوکی فګر نه لري غټ فګر دی دې کې بیا د جنکو سکول نه هم دي د هلکانو سکول نه هم دي بیا په دې فلټ کې کوم وګورو اوس چې کوم راغلی د دې نه پس دوی چې دا خو هغې خپل انټرنل خبر دی تاسو وایم چې هغې وایي چې موږ دوباره اپریشن شروع کوو اوس خلک په یو غم کې دي په یو فکر کې دي هر سړي ته د چا نقصان شوی دی چا کاروبار نقصان شوی دی ډېر غټ نقصان شوی دی نو اوس مسله دا ده چې ګورمنټ داسې ډایرکټ انیشیټیو نشي اخیستی چې موږ اپریشن د تجاوزاتو خلاف شروع کړو د خلکو کورونه وران کړو خو هغې به اپریشن کوي خامخا به یې کوي او برقې خوړونو به یې کوي د وینګور په غاړه باندې د خوړونو په غاړه چې کوم هوټلې دي یا کورونه دي یا د خلکو دفاتر دي یا سرکاري افیس دي هغې به یقین نه کېږي خو د عام لوکل سټیزن چې کوم په دغه ځای کې پاتې کېږي او دوباره ورانوي او د خلک پته نشته چې خلک بیا دغې نه پس څه کوي اخرنی سوال لنډو ټکو کې راله جواب راکړئ ریسنټلی اوس په سوات کې څه روان دي سیلاب نه بعد آیا سوات به هغه رنګې د ښایست سوات واپس جوړ شي یار داسې دا کبیر تاسو معلومه ده چې یو خبره ده وایي چې یو ښار وران شي لاخه آباد شي خو موږ دا امید لرلی شو د ګورمنټ باندې موږ دا یقین نشته چې ګورمنټ به داسې څه وکړي هغې مخکې هم څه نه دي کړي بیا به هم څه ایکسپیکټیشن نشته خو د سوات خلک داسې دي چې هغې زیاتره تاسو ته معلومه وي چې هغه په فارن کنټریز کې دي په یورپ کې دي نو هغې الreډي فاینانشل چې هغې سټیبل دي نو چې د چا کاروبارونه کورونه خراب شي هغه دوباره جوړ کړي خو ګورمنټ له دا پکار دی چې کوم اوس فیوچر روان دی زموږ کلایمیټ پاکستان په دنیا کې داسې ملک دی چې کلایمیټ چینج کې د ټولو متاثر ممالک کې فرست نمبر باندې دی پاکستان کې په تیر شل کال کې 139 قدرتي آفات راغلي دي 147 پاکستان ته په بلینز ډالر کې ضرورت دی چې د کلایمیټ چینج مقابله وکړي دا مقابله موږ څنګه کوو له ارلی فلډ وارننګ سیستمز پکار دي دلته کې موږ د سیند په غاړه باندې چې نو دلته کې تجاوزات ختمول پکار دي بل داسې څیزونه چې هغه ګورمنټ ته پکار دي چې په دې باندې انویسټ
انویسټمنټ وکړي دلته کې کلایمټ ډیسک جوړ کړي فلډ ارلی وارننګ سیستم جوړ کړي په خلکو کې د اویرنس خور کړي چې کلایمټ څه شی دی بیا ډیفورسټیشن یو کړه ایشو د پسواد کې بلکې په خیبر پختونخوا کې ډیفورسټیشن ډیر روان دی کله یې روکتام مونږ نه کړو داسې ایشوز داسې ستونزې به مونږ بار مونږ ته مخې ته راځي ډیره مننه شهزاد صاحب چې تاسو موږ سره سوات تفصیلات شریک ګران کتونکو دا و دا غزي ریپورټر شهزاد نوید صاحب چې موږ سره سوات چې څومره د سیلاب نه پس کمې خبرې اترې وي کاغه حکومتي چارواکو اړه خنوي یا عام ولس خلکو نه وي خو د عام ولس دغه یو ګیله ده چې کانه راځي نو د یتیم په سر راځي نو حکومتي چارواکو نه دغه غوښتنه کوو چې گزارو کوي او چې کم قانوني خبرې دي په هغې باندې عمل درآمد وکړي دا و چې زموږ نه پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره اجازه دلوي الله پامان